یو تاتاری بادشاه په یو علاقه باندې دربن ورته وایي، په هغه دربن باندې حمله وکړه. خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمانو نو چې دی سیک او دا دربن د مسلمانانو ښار نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې، نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی، خو به اوس موږ هم وجني، زموږ بچي به هم وجني، ښځو سره به مو سره څه کوي. بس دوی ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو، تښتو ته هجرت کوو. که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو، که را نغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی، نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو. ټول کلي د دربند نه ووت، مسلمانانو تښتېدل. تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه، کلي ګاډو څوک شته نه، نه هلکان شته نه جینکې، ټولو خلکو هجرت کړی، تښتېدلي. بس دوی خوشحاله شو، وي زما روب هم ولیده، زما د راتلو نه مخکې دا د کلي خالي پروت دی. وی صاحب یو دوه کسه پکې شته. وی څوک دي؟ وی جومات کې یو دوه کسان دي. وی راولئ، راوستل. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه، دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی، پیر دی. دی راوسته، اتکړی ورته واچولی، او یو ورسره یو مرید دی، هغې هم راوست، اتکړی ورته واچولی. تاتاري بادشاه ورته وی شهزاده، وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم؟ وی او. وی زما روب درته معلوم و؟ وی او. وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه؟ وی او. وی ته ولې ونه تښتېدې؟ آخر ولې ونه تښتېدې؟ وی زه خو د خدای کور کې ناست یم، د خدای کور ولې پرېږدم؟ خلک خپل کورونو کې وغې پرېښودل، زه خو د الله کور کې یم، د الله کور ولې پرېږدم؟ وی اوس پر ته پته ولګي، داسې سزا درکړم چې یاد ساتې. ټول ما نه ویارېدل، ته جومات کې ناست دی. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه چې دا واورېدل، یو تیزې چغې سره وی الله، او چې وی الله نو اتکړی اوښلی دی په ځمکه پرېوتی، خپو کې زولنی دی اوښلی دی په ځمکه پرېوتی، د مرید اتکړی او زولنی په ځمکه پرېوتی. او چې تاتاري بادشاه وکتل او په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته فوج ولاته وي دا بوځئ، خپل جومات ته بوځئ. دوی ته غږ ونه کړي، اوس په بل غم ونړو. د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله والا مونږ ته ته ونه شلی، مونږ غرق نه کړي، دا بوځئ خپل جومات ته. وره په سچه د الله نوم والا، په محبت د الله نوم اخلا. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، وی شیخ الهند سے مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو، د شپې به هم تکرار کو، د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول، یو به واړو نورو به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وی ما خپلو ملګرو سره هغه دی ورته ریویژن وایي د انګریزۍ کې، خپل تکرار کو. وی په یو ځای زم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو نو سال له سبق دې سره تړلی دی، په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه. وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق، که دا مونږ زده نه کړو وروستو سبق دې سره جوړ دی، پر سبا سبق هم نه پوهېږو. ما کتاب ترخ کې واغېسته، شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم، نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي زه به ور مخکې شم، نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به ترې زده کړم. خو سخت یخني ووی. وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو، دې سینګ روان شو، نو زه ورتیز شوم، خو بس ما نه لږه سستي وشوه، دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې وه. وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه، ناراستي دې وکړه، دا به اوس څه کېږي، دا خو دلته کې دې لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي، نور چې وخېږي اشراق به کوي، هغې نه پس به راوځي، اوس بیا به دي درس لا، دا خو غلطي دې وکړه، ځان ته راوت لګېم چې لږ وختي راغلی وم، صف کې مخکې به ولاړم، نو زه به یې لیدم، ما سبق مې ورته وي، دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل. وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم، ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې
چې بیا داسې نه کې اشرف علي نو په یخه یخنه کې ولاړم کتاب مې ترخ کې نیولی دی وی یخني مې داسې کېږي چې غلچم خو مې چې نه همدلته به ولاړم وی شیخ الهند صاحب دنله لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع دی وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم دې ذکر هغه کوي خوند مال راکوي ذکر کوي خوند مال راکوي وی چې کله نور روخته او دا خپل د اشراق او مکروه و ختم شو منځ کو او څنګه وروته ترخ کې می کتابو وی ما ته چې اشرف علي سری او چې ما شیخ الهند تو قتل نو په یخه یخنه کې زره پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړیو چې جامع د خولو شوړ پوړو په تندې د خولو بروانې وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه به زما ملګري پوه دي نننی سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وینا په ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق په هغې کې وکړو چې نه په الفاظو پیغم نه په معنا پیغم دې څه وایي نه په لفظ پیغم نه په معنا وی ما ته چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب لږ راښکته شه پوه نه شوم لږ راښکته شه اس باندې پوه نه شوم وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پوهېدم خو په مقصد بیا نه پوهېدم وی ما ته ورته وی چې سبق اخلاص کو وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نه شوم لږ نور مخکته شه اوچت روانې لږ ښکته شه وی اشرف علي دې وخت کې نه کېږي بل وخت به درته بیا ووایم ګوره دا د الله سره نسبت دی یو مثال به درکړم تاسو پرې ښه پوه شئ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وی حضور پاک یو ځل ناستې وی دې کې زه ورغلم وحی راغلی وه وی چې ورغلم او کېناستم عائشہ خپله بیبي ده څومره خوښه ده د ابوبکر صدیق لور ده وی ما ته من انت څوک یې ما وی چې عائشہ وی من عائشہ څوک ده نه پېژنم ما وی ابنتو ابي بکرن د ابو بکر لور ده ته ما نه پېژنې ابو بکر لور یم ستا بیبي م که وی من ابو بکر ابو بکر څوک دی هم نه پېژنې ما وی ابن ابي قحافه د ابو قحافه زوی دی وی من ابو قحافه څوک دی وی او یریدم چې روانه شوم دومره الله سره مضبوط نسبت دی چې دې وخت کې خپله بیبي عایشه نه پېژنې هغه یار غار چې ټول عمر ملګری د ابوبکر نه پېژنې د ابوبکر د پلار نوم پېژنې چې د الله څوک دی داسې ذکر به کېده دغه ذکرت کړی ماتی دغه ذکر د بل مسلمان په زړه کې اثر پیدا کوي دغه ذکر د اشرف علي نه حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه جوړ کم شخصیت ته جوړ کړ یو مثال درکو د رضا سابق صاحب به تاسو ټولو پېژنده الله دې وبخي ستاسو زموږ د رجوع فیصلې به کول صبیح الدین سابق صاحب جمعات کې ناست یم الله شاهد دی الله ګواه دی دا خبره دې ما په خپله اورېدلې بلکې یوازې ما نه دا هغه ډېره ځایونو کې کړې دا خبره وی زه په دیوبند کې وم او صاحبزاد عبدالباري جان صاحب زموږ دا عمرزو تاسو پېژنده به عبدالباري جان صاحب راځه یو را سره دی درېیم هم د یو کس نوم واخېسته خو هغه زه درته نه اخلم بده ده 3 کسان موږ په دیوبند کې سبق هم وی موږ وی چې ځو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات به وکړو وی دا 3 ملګري راته وی چې مړه تاسو اوزګار یې اشرف علي تانوي صاحب څه کوی اخو لګیا دی او لنګري دی او پیري ده او باسکټ دی او خلکو نه پیسې او مریدان پیسې راوړي دې ته ناست دی په ده څه کوی ډېر بد یې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږه شي او خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لري شاید بلګي مرګي نشته خو دا پیسو ته ناست دی او خلک پیسې راوړي واسکټ کې ورته اچوي او پیسې راوړي لنګرونه دي مونږ وی بس هلکه که ته ځې او که ته نه ځې مونږ خدای نه لاړو ته خو ګډې وډې وې وی بیا ته وی چې دا تماشه خو به وکړو که نه وی لاړو تانبون ته خو په لار هم دی خدای وایي لګیا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي وی چې خانقاه ته ورسېدو نو دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب
اخیری عمر کې دی، بوډا دی او بیمار دی. خلک به ملاقات لراتلل، او د ملاقات قانون دا دی چې بل به تکلیف نه ورکې. دا قانون مو پیژنې. بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر صاحب ملاقات ته لاړ شي، بیا ته زینه دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو، بیا سلام علیکم، بل به تکلیف نه ورکې، ضرر به نه رسې. دا قانون دی. نو مولانا اشرف علي صاحب بار یو کس کېنولی د خانقاه مشر، نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې د ما وخت ضایع نه کړي. هغه دومره کتابونه لیکلي دي، دومره کتابونه، چا شاګردانو چې علما وایي چې د ژوند په ورځې تقسیم کې د ژوند ورځې د پاڼو نه زیاتې دي، د ژوند د ورځو نه پاڼې زیاتې دي. نو وایي هغه چې د خانقاه کم مشر مرید هغه وایي کم ځای نه رالی؟ مونږ وایي د دیوبند نه. څه له رالی؟ مولانا اشرف علي صاحب ملاقات له. وایي داسې کار دی، ابدا تپوسونه کوي او درې جواب یې تیار کې. ابدا تپوس کی کون ہو؟ چې تاسو د ځان تیار کړي. کہاں سے آئے ہو؟ کم ځای نه راغلی ہیں؟ چې جواب تیار ہے. کس لیے آئے ہیں؟ چې تاسو جواب تیار ہے. بس دا درې خبرې. ګورې که دوا له راغلی وی دوا له راغلی، که د مسلې تپوس ته راغلی وی مسلې تپوس ته راغلی، که بیعت ته راغلی وی بیعت ته. دریو کې به یو وایه، ټول به نه وایه، او بیا به اشارې کې نظر به روځی. وایي چې هغه دا خبرې کولې مونږ له ورپېدو. وی یارولو داسې هیبت را باندې راغی. وایي چې ورننوتو، وی مولانا اشرف علي صاحب ناست و مونږ ودرېدو. وی کون ہے؟ کون ہو؟ څوک یې؟ مونږ حضرت طالب العلم ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہو؟ کم ځای نه راغلی؟ ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں. دیوبند نه راغلی. کس لیے آئے ہیں؟ څه له راغلی ہیں؟ مونږ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں، دعا له راغلی. بس سابق شوی ما ته وکتل، عبدالباری جان صاحبزاده صاحب ته وکتل، وی تشریف رکې کېنه. وی چې د دریم ته وکتل کېناسته. وی مونږ خو کېناستو، چې دریم ته وکتل چې په لارې وله غیبت کو او غیبت کو. وی ده ته وی چې اٹھو خبیث، اٹھو خبیث. بس خبیث اٹھاؤ تم کو، زور سے ادھر زبردستی نکالو، نکل جاؤ خبیث کے بچے، بره نکل جاؤ. خدای بس وی سړی په پټه پټ وویسته. وی مونږ نه خولې وپیدا چې خدای پاکه دا څنګه دته په ده پیښ و؟ دې ته کشف وایي، دې ته کشف. مونږ یو پېژنو، زمونږ عزت وکړه چې تشریف راکې کېنه، تشریف کېدی. هغه ته وټو خبیث، فوراً یې هغه وویسته، په منډه یې وویسته. بس وی مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی. وی چې بار ووته بل ته مې چې خوند یې درکړل، څنګه تا وی دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا لنګرونه چې نخرې دې کولې، چا ورته ووایي؟ چا خبر که؟ وی بیا سړی را پیدا چې دې سره څوک وایي چې نه کېږي، زه به ورسره وڅوک. دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا د حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی دا هغه مریدو، او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاگردو او دا هغه مریدو. دا ذکر چی کنه، ذکر دا د سړی په زړه کې الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله فرمایي، زه نه وایم، مونږ وایو زړه خپه دی، زړه پریشانه، د ټینشن ګولې. الله وایي سان علاج ولې نه کوې؟ الله خبردار. داسې وړه خبره هم نه ده، لکه یو سړی چاته آواز وکړي او اعلان وری خبردار. الله خبردار، بذکر الله تطمئن القلوب. طالبان په پوهېږي دا بذکر الله مخکې شوی دی. دی بیا تقدیم نه محق او تاخیر دی فایده اختصاص ورکړي حسر. الله خاص د الله په نوم، خاص د الله په نوم تطمئن القلوب، په زړونه مطمئن کېږي، په بل شي نه. د الله په نوم په زړه کې اطمینان راځي. زمانونو الله ذکر به کوئ، ښه لږ مهرباني وکړئ، الله طرف ته لږه توجه وکړئ او د الله ذکر کوئ. پریشانی به نه انشاءالله العظیم. وی بس معمولی به وي، دا نه چې نه انسان د خامخا راځي، خو هغه پریشانی چې هغه ته ټینشن ګولی ولا خورئ هغې نه به پې خلاص. نو د الله پاک یو
یو ټیم ځان له مقرر کې سار وایې ماسپښین مازدیګر او په لاره چې دی اوس زما په خیال په 10 روپۍ دی که په 15 روپۍ تسبیح کېږي تسبیح ځان سره ساتئ تسبیح کې دا برکت دی چې جیب کې دې پرتي وي او لاس دې ورښکته که هسې دې مو سره لاس وجنګېد نو الله به در یاد شي دا مذکر دی الله سړي ته را یادوي که تسبیح دې جیب کې نه خدای به درته نه یادېږي خو که جیب کې تسبیح پرتي وي ګوته دې وجنګېدې الله درته یادېږي نو ذکر کوئ ډېر د موبایل او د فیسبوکونو له ډېر زیات زور مو ورکوئ ضرورت لپاره استعمالوئ تقریرونه پې وورئ د علماء بیانات وورئ درسونه پې دا فایدهمند نعتخوانۍ پې خیر دی وورئ فایدهمنده خبره لیکن فضول په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم په خدای دا دنیا کې د انسان دپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده نو ذکر کوئ ښه تاسو ذکر خو ډېر اسان دی لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان یې روزانه وایي ښه ډېر لږ وخت پې لګي زر پیرې وایي او چې سل پوره کې لا اله الا الله نو سلو پسې وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل ډېر زر کېږي په اسانه کېږي او یو درود شریف وایي درود شریف فضیلت پرته چې د بل وخت بیان کوم انشاءالله ماسخوتن چې خصوصا سملی نو درود شریف وایي یو 200 پیرې خامخا وایي هر یو درود اللهم صل چې راځي ویلی شي خو دا مونځ کې چې کوم وایو درود ابراهیمي دا بیا ډېر بهتر دی